السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو خبر میډیا چینل کې دلته غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزي او خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ په پېښور بوډبېډه کې چې کوم افسوسناکه واقعه رامخته شوې وه چې علي مجنۍ خپل د خور خاوند ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې وه دوستانو د هغې د مور فریاد د علي مجنۍ مور په سرو سترګو باندې جاري وایي زما لور سره ډېر زیات ظلم شوی دی زما لور ما ته ډېره زیاته ګرانه وه زما لور زما د زړه ټوټه وه خو هغې سره ظلم وشو او هغه ډېره زیاته په بد حال سره قتل کړې شوه څنګه قتل کړې شوه دوستانو علي مجنۍ خپل د خور خاوند په کومه طریقه باندې قتل کړه مور یې په سرو سترګو باندې ټول حقیقت راښکاره کړی دی نو د مور خبرې درسره زه دلته په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د مور خبرې واورئ دغرانګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورته ووهئ زموږ خریوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مینوالو کومه چې ډېره زیاته افسوسناکه ډېره دردناکه واقعه رامخته شوې وه ډېر زیات ظلم شوی چې علي مجنۍ ډېره زیاته په بد حال سره قتل کړې شوې وه د هغې د مور فریاد راغلی دی مور یې په سرو سترګو باندې جاري وایي زما لور سره ډېر زیات ظلم شوی دی زما لور ډېره زیاته په بد حال سره قتل کړې شوې ده خو زما لور په کومه طریقه باندې قتل کړې شوې ده دا دغه یو ظالم ته پته ده کوم ظالم چې ما وله خپل د زړه ټوټه ورکړې وه لور مې ورکړې وه مشرۍ لور مې ورکړې وه دا زما کشرۍ لور وه دوی موږ پسې رشته راولېږله خو موږ ویلې چې موږ داسې قسمه کار نه کوو چې په یو کور کې دوه لوریانې ورکړو ځکه چې سبا به د دوو لورونو په ترمنځ اختلافات راغلي بې اتفاقي به راغلي بیا به دواړه یو بل ته طلاقونه ورکوي نو د هغې نه ښه ده چې موږ د مخکې نه سوچ وکړو چې دوی دواړه یو بل سره واده ونه کړي نو هغه رشتې انکار کولو نه بعد دوی زموږ لور د مدرسې نه 3 ورځې غیبه کړه او بیا د هغه 4مې ورځې باندې د هغې لاش پیدا شو او لاش یې ته په داسې قسمه باندې پیدا شو چې ډېر زیات ظلم یې ورته کړی په لاش باندې ډېر زیات تشدد کړی د هغه تشدد نه پسې هغه لاش په قبرستان کې غورځولی نو دوستانو پولیسو ته پکار دي چې اوس دغه ظالم کوم چې په جیل کې دی هغه له ښه بدترینه سزا ورکړي دغرانګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ خپل یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي